خو کچره د تربیت اولاد خبره کلم راغله زمونږ سوچ او فکر دا کلم نه دی جوړ چې دا زه چې کله د بچو اسلامی او شرعي تربیت کوم په دې باندې ما د چرته اجر او ثواب ملاويږي. حالانکه د اولاد تربیت عبادت ده. د قرآن کریم فرقان حمید چې په کمو کمو خبرو باندې د کولو حکم فرمایلی دی هغه په خپله درجه کې او په خپل معیار باندې هغه عبادت ګرځولی شوی دی. الله او د هغې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کومو اعمالو ته د کولو په نگاه باندې کتلی دي او فرمان یې فرمایلی دی د کولو دپاره نو بیا هر هغه کار چې الله پاک فرمایلی چې اوکا نبی پاک فرمایلی چې اوکا نو هغه کوونکي د دغه عباداتو کوونکي شول او مستحق د اجر او ثواب شول. او چې څومره زمونږه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په زندګۍ باندې د اصحابه کرامو په زندګۍ باندې مونږه نظر واچو نو تمام عباداتو سره سره د خپل بچو د ماتحتو په تربیت باندې پاکو خلکو نیکانو خلکو ډیره توجه ورکړې ده. او زه به صرف مختصری وی خبره طرف ته اشاره وکم وخت چونکې مختصر دی. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه هغه ډیر د ولایت او د کرامت او د عظمتونو خاوندو او اوس هم په خپل مزار شریف باندې لوی ګنبد ولاړ دی او د چشتیې د سلسلې د امامانو او د اولیاءو د مقتداو نه ډیره لویه معتبره هستی ګڼل کیږي. خواجه بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه په خپله فرمایي چې زه ماشوم وم او مور چې کله مدرسې ته لګل شروع کړم نو د ماشوم په مزاج کې په دې وخت کې نه سبق سره لګي او نه د پابندۍ سره لګي او هغه څیزونه چې هغه د معصومیت خلاف دي هغې سره ظاهره باندې خلاف دي هغې سره نه لګي. خو ما ته مور ویلې چې بچې مدرسې له ځه راځه سبق وایه تا نه به غټ سړی وځي. فرمایي چې زه روان شم مدرسې له او چونکې نوی شی داسې مزیدار وي کلو جدید لذیذ خبره ده هر یو نوی کار چې وي هغې کې لذت وي پرکشش وي. زه مدرسې له لاړم راغلم خو مور په ما باندې دا نګاه وه چې د ما بچی چونکې مور خپل بچي تندي ته ګوري نو بیا بچي په تندي کې مور ته هر څه ښکاري چې دا کیلو دی او که دا 2 کیلو دی او که دړی دی او که دا څومره معیار لري څومره وزن لري. فرمایي چې زه چې کله مدرسې له تلم نو واپس غربتو نو ما ته مور ویل چې بچی چې مدرسې له ځې او واپس راځې مونږ خو ډېره غریبي ده چې واپس راځې نو د دغې دین او د الله د کلام د زده کړې په خاطر باندې به تا ته د بالښ لاندې ګرمه روټۍ پرته وي. نو چونکې ماشوم و دا څیزونو سره اشتها وي طلب د داسې څیزونو ضرور وي. بختیار کاکی رحمت الله علیه فرمایي چې مدرسې له به لاړم واپس به رالم نو ما منډې منډې راوهلې او دا خپل د بسترې او د کټ څادر او بالښ لاندې ما د روټۍ تلاش و چې رالم او بالښ مې اوچت کو روټۍ به پرته وه او به سمدستي وږی به وم ټوله ورځ به مدرسه کې تېره کړې وه لکه څنګه نن سبا طالب علمان تېروي او دارنګې سټوډنټان یې تېروي مور وله 100 روپۍ ورکړي خو د کور غرمې سالن ته یې په منډو منډو باندې بیډه وي. فرمایي چې زه رالم او ما به بالښ اوچت کو ګرمه روټۍ به پرته وه خو چې یوه ورځو نه یو ورځ وه او دا روټۍ به ورته مور کېښوده دې دپاره چې د ماشوم دا تربیت جوړ شي چې د الله په دین کې دا کمال پروت دی چې ګرمه روټۍ الله پاک رالیږي. دی هغه دا سوچ جوړو حالان کې هغه روټۍ به ورته مور تیاروله او مور به ورته ایښوده
ورځو نه ورځ وه چې بختیار کاکی رحمت الله علیه فرمایي چې مور ما تلې وه چې د خپلو خپلوانو کې غم خادي شوې وه وایي چې دا مور یې چې کله سوچ کړی چې دا بچي خو ما د روټۍ ټیم دی او د سکول د چوټي کېدو ټیم یې دی نو اوس چې زه خپل کور ته رسېږم نو روټۍ چې زه تیاروم زما بچی به راغلی وي او بالغ چې اوچت کي روټۍ به نه وي پرته نو هسې نه چې زما زوی بې اعتماده نشي په مدرسې په سبق باندې د دین په دغه تربیت باندې بې اعتماده نشي فرمایي چې نامور بیبي چې په منډو باندې راغله خو چې کله بختیار کاکی رحمت الله علیه چوټي شوه او کمرې له راغی او بالغ ته اوچت کو د بالغ کې همغه شان دی د تیرو ورځو په شان دی ګرمه روټۍ پرته ده مور یې راغله او مور یې سوچ کوي چې اوس زه بچي له به څه بهانه ورکوم چې روټۍ ځکه نه ده پرته او دې د وجې نه ده پرته او دا وجه ده او دا وجه ده بهانې په سوچ کې کولې خو چې مور بختیار کاکی رحمت الله علیه باندې په کور کې را دننه شوه بختیار کاکی رحمت الله علیه ګرمې روټۍ ته ناست دی او په روټۍ باندې شروع دی خوراک کوي مور ورته فرمایي بچی دا روټۍ پرته وه چې او مور یې روټۍ پرته وه مور سوچ کوي چې دا روټۍ به چا راوړې وي دا روټۍ خو روزانه زږدم او په بل کور کې څوک شته نه د روټۍ تیارولو دا روټۍ به چا ایښودې وي بچي ته فرمایي چې بچی دا روټۍ همغه ځای کې پرته وه چې کوم ځای کې به پرون او بله ورځ پرته وه چې او مور یې روټۍ په همغه ځای کې پرته وه خو مور یې صرف دومره خبره یو خبره ده چې تیرې روټۍ ما چې څومره هم خوړلې دي هغه یو قسم خوند د نن روټۍ چې دا بل قسم خوند دی تیرې روټو کې هغه خوند نه و چې نن کمې روټۍ کې کوم خوند پروت دی بختیار کاکی رحمت الله علیه مبارک مور په دې باندې پوه شوه چې دا انسانانو پخ کړې شوې روټۍ نه ده دا د الله تبارک وتعالی طرف نه د کرامت په صورت باندې بختیار کاکی رحمت الله علیه ته خدای پاک د فرشتو په ذریعه باندې را لېږلې وه دا هغه تربیت دی او ځکه قطب الدین خو یو مرتبه ده په دین کې چې هغې ته قطب الارشاد او قطب دوران ویلی شي هغه خو یو خپلې مرتبې ته ورسېدو خو دا کاکی ورته ځکه ویلی شي چې کاک هندو زبان کې کاک روټۍ ته ویلی شي او دا کاکی ورته د همدغې د وجې نه ویلی شي چې خدای پاک په ماشومتوب کې د دپاره د فرشتو په ذریعه باندې روټۍ را لېږلې وه علما فرمایي چې د مور هغه خواري د مور هغه ښه تربیت چې خپل بچي له یې ورکړی و ما ورته چې کله چېرته ځو کراچۍ له لاهور له خپلو بچو له دا امید او تمناګانې ضرور ورکوو بچی ګوره سکول له ځه زه چې واپس راشم تاله به فلانکی څیز راوړم تاله به فلانکی څیز راوړم ګوره سکول ښې حاضري ونه کې سکول له به ځې او کالج له به ځې یونیورسټۍ له به ځې نو پلار یو خپل حرس خپلو بچو له ورکوي نو هغه خپل بچي بیا په تعلیم کې چې څومره حده پورې لاړ شي خو اوسه پورې ما پلار به چېرته داسې پلار به ما چېرته نی لیدلی چې خپل بچي ته یې ویلي چې بچی ګوره زه لاهور له 6 ورځو له روان یم او کاری صاحب مدرسې له خامخا ځه او چې مدرسې سبق چوټي نه کې غیر حاضري ونه کې زه به تاله جامې راوړم موبایل به راوړم او دا به راوړم ټیبلټ به راوړم اوسه پورې به هم چا د دین باره کې خپل بچي له تمه نی ورکړې دنیا باره کې به ضرور تمې ورکړې وي خو دین باره کې به ضرور تمې چا نه وي ورکړې بیا وجه همدغه وي چې مونږ بچي دنیاداره ضرور شي په پیسو ګټلو باندې ضرور پوه شي خو دینداره بیا نه وي